بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 19 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمائی: فصل: الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد، ويسمى الاسم المتمكن، وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. تقول: جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. دین مخکې مصنف رحمه الله تعالی دا خبره کړې وه چې تدې کتاب کم لومبی باب دی نو دا د اسم معرب په باره کې دی. بیا په دې لومبي باب کې یوه مقدمه ده، 3 مقاصد دي او یوه پکې خاتمه ده. بیا کومه مقدمه مصنف رحمه الله په دې لومبي باب کې ذکر کوي نو دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې په دې کې مصنف 4 فصل ذکر کوي. نو الحمدلله د الله په توفیق او په فضل باندې 3 فصله مونږه په تفصیل او په وضاحت سره دا ذکر کړل. دا کوم عبارت چې مونږه ذکر کو تدې زینا صاحب کتاب په دې مقدمه کې چې کوم اخرنی فصل دی نو دغه فصل دا ذکر کوي. تدې فصل خلاصه دا ده چې تدې په شروع کې مصنف د منصرف او د غیر منصرف تدې تعریفات کړي دي. تدې د مثالونو په ذریعه سره وضاحت کړی دی او بیا د منصرف حکم هم بیان کړی دی او د غیر منصرف حکم یې هم بیان کړی دی. بل په دې فصل کې مصنف د غیر منصرف کم 9 اسباب دي نو لومبی مصنف د هغې اجمالاً ذکر کړی دی، د هغې نومونه ذکر کړي دي او بیا د هغې نه بعد په دغه 9 اسبابو کې د هر یو سبب باندې تفصیلی بحث کړی دی او بیا په مثالونو سره هم د هغې وضاحت کړی دی او بیا ته دې فصل په اخر کې د فایدې یو څو اهمې خبرې ذکر کړي دي چې د نحوې یو طالب علم لره د هغې خبرو پیژندل دا انتهایی ضروری دي. نو فرمایی فصل یعنی هذا فصل رابع، دا 4م فصل دی. الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد. فرمایی چې اسم معرب دا د انصراف او د عدم انصراف په اعتبار سره په 2 قسمه باندې دی. یو قسم ته منصرف وی او بل قسم ته غیر منصرف وی. بیا لومبی مصنف د منصرف تعریف کړی دی او د منصرف د تعریف خلاصه دا ده چې منصرف دا هغې اسم معرب ته وایي چې په هغې کې د منع صرف یعنی د غیر منصرف کم 9 اسباب دي. په دغې 9 اسبابو کې 2 سببه نه وي یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي چې دا پکې موجود نه وي نو مونږ به دې ته منصرف وایو.
نو مصنف فرمای الاسم المعرب علی نوعین چې اسم معرب دا په دو قسمه باندې دی. یو قسم دی منصرف. منصرف څه ته وایي؟ وهو ما لیس فیه سببان چې په هغې کې دو سببه نه وي. او واحد یقوم مقامهما من الاسباب التسعه، یا په دغې 9 اسبابو کې داسې یو سبب نه وي چې هغه د 2 اسبابو قایم مقام وي. اخو بیا په خپله مصنف ته دې تفصیل کوي چې د منصرف په 9 اسبابو کې کم اسباب دي چې هغه یو سبب قایم مقام د 2 سببونه دی. خو دلته به موږ صرف دا تعریف یاد کو چې منصرف دې ته وایي چې په هغې کې د منصرف کم 9 اسباب دي، په هغې کې به کې 2 سببه نه وي، یا په دغه 9 اسبابو کې چې کم یو سبب د 2 قایم مقام وي نو دغه یو سبب پکې هم موجود نه وي. بیا مصنف د منصرف مثال ذکر کړی دی لکه زید. نو زید دا منصرف دی ځکه چې په دې کې د غیر منصرف کم 9 اسباب دي، نو په دې کې داسې 2 سببه نشته دی چې هغه قایم مقام د 2 وي، او نه پکې 2 اسباب شته، او نه پکې داسې سبب شته دی چې هغه قایم مقام د 2 وي. نو زید دا منصرف دی. ويسمى الاسم المتمكن. په دې عبارت کې مصنف د منصرف یو دویمه وجه تسمیه ذکر کوي چې منصرف ته اسم متمکن هم وایي، او د متمکن دا د اسم فاعل صیغه ده، معنی د اعراب لره زی ورکونکې. نو چونکې منصرف هم اعراب لزی ورکوي، دا کم 3 حرکات دي، یعنی ضمه، فتحه، کسره سره د تنوین په دې باندې راځي، نو دې وجې نه دې ته اسم متمکن وایي. نو د منصرف دویم نوم دی اسم متمکن. وحکمه ان يدخله الحرکات الثلاث مع التنوین. په دې عبارت کې مصنف د منصرف حکم بیانوي چې د منصرف حکم دا دی چې په هغې باندې 3 حرکات، یعنی ضمه، فتحه، کسره، دا 3 پې داخلیږي سره د تنوینه، یعنی په دې باندې تنوین هم راتلی شي. بیا مصنف د مثالونو په ذریعه باندې ته دې وضاحت کوي. نو فرمایي تقول جاءني زید ورأیت زیدا ومررت بزید. نو په دې لومبي مثال کې جاءني زیدون کې دا زید دا منصرف دی، او په دې باندې تنوین راغلی دی، او دا تنوین د ضمې دی. ورأیت زیدن، دلته دا زیدن دا منصوب دی، په دې باندې د 2 زبرونو تنوین راغلی دی. ومررت بزیدین، په دې کې دا زید دا منصرف دی او دا مجرور دی، او په دې باندې د 2 زیرونو تنوین راغلی دی. نو په دې مثالونو کې په دغه کم منصرف دا زید دا منصرف دی، په دې باندې ضمم راغله، فتحم راغله او کسرم راغلی ده، او ته دې سره سره په دې باندې تنوین هم داخل دی. نو د منصرف د تعریف حاصل دا شو چې منصرف دا به مونږه هغې اسم معرب ته وایو چې په هغې کې د منصرف د 9 اسبابو نه 2 سببه نه وي، یا داسې یو سبب پکې نه وي چې هغه قایم مقام د 2 سببونو وي. بل اهمه خبره مصنف په دې عبارت کې دا ذکر کړه چې منصرف ته اسم متمکن هم وایي، او بیا د هغې حکم بیان کو. نو حکم یې دا دی چې په دې باندې 3 حرکات سره د تنوینه داخلیږي، او بیا مثالونه هم ذکر کړل. وغیر منصرف، ته دې عبارت عطف دی په منصرف باندې، یعنی الاسم المعرب على نوعین منصرف وغیر منصرف، چې اسم معرب دا په 2 قسمه باندې دی، یو قسم دی منصرف او دویم قسم دی غیر منصرف. بیا مصنف د غیر منصرف تعریف کوي. نو فرمایي وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما. چې غیر منصرف دا هغې اسم معرب ته وایي چې په هغې کې د منصرف
کم 9 اسباب وي په هغې کې 2 سببه پکې جمع شوي وي یا یو سبب پکې وي خو هغه داسې سبب وي چې هغه د 2 سببونو قایم مقام وي نو موږ به دغه اسم ته غیر منصرف وایو. نو منصرف او غیر منصرف دا په خپل منځ کې الټ دي. اوس دغه 9 اسباب دا کم دي بار مونږ ذکر وکړو چې په دې کې د منصرف په 9 اسبابو کې 2 سبب وي یا نه وي نو دغه اسباب کم دي. نو مصنف رحمه الله فرمایي والاسباب التسعة چې 9 اسباب یعنی د منصرف یا د غیر منصرف کم 9 اسباب دي نو هغه دا دي. نمبر 1 العدل یو عدل له. نمبر 2 والوصف. نمبر 3 والتانيث. نمبر 4 والمعرفة. نمبر 5 والعجمة. نمبر 6 والجمع. نمبر 7 والتركيب. نمبر 8 والألف والنون الزائدتان. او نمبر 9 نمبر 8 دے الألف والنون الزائدتان او نهم نمبر دے ووزن الفعل. نو دا د منصرف 9 اسباب دي. نو که په یوه کلمه کې د دې 9 اسبابو نه 2 سبب راغلی وي یا په دې 9 اسبابو کې یو سبب داسې وي چې هغه د 2 قایم مقام وي نو دغه کلمه دا به غیر منصرف وي. نو اوس چې یو کلمه غیر منصرف وي نو په هغې او په منصرف کې به فرق څه وي. نو دلته اوس د غیر منصرف د هغې حکم بیانوي. وحکمه الا يدخله الكسرة والتنوین. مصنف رحمه الله په دې عبارت کې د غیر منصرف حکم بیانوي. که چرې یو کلمه غیر منصرف وي نو په دغه کلمه باندې به کسره یعنی زیر د نه داخلیږي او په دې کلمه باندې به تنوین هم نه داخلیږي یعنی ضمه او فتحه خو به پې راځي لیکن تنوین به پې نه وي او دغه شانتې کسره هم په غیر منصرف باندې نه داخلیږي. نو د منصرف او د غیر منصرف په حکم کې فرق دا شو چې په منصرف باندې زبر هم راځي زیر هم پې داخلیږي او پیش پې هم داخلیږي او د دې سره سره په هغې باندې تنوین هم راځي. لیکن کم غیر منصرف دی نو په دې باندې خو ضمه او فتحه راځي لیکن په دې باندې کسره دا نه داخلیږي او تنوین دا هم په غیر منصرف باندې نه داخلیږي. نو دا د غیر منصرفو حکم دی. ويكون في موضع الجر مفتوحا ابدا. او دا غیر منصرفو دا به په حالت جری کې یعنی چې کله په دې باندې یو لفظ دا مضاف الیه په ترکیب کې واقع کیږي یا په دې باندې د حروف جارونه یو حرف داخل شوی وي نو په دې صورت کې به په حالت جری کې به چې کومه کلمه غیر منصرف وي نو په هغې کې به په دې د پاسه باندې فتحه یعنی زبر وي. ويكون في موضع الجر مفتوحا ابدا. او دا غیر منصرف دا به په حالت جری کې دا به د همیشه دپاره مفتوح وي یعنی په دې باندې به کسره یعنی زیر نه وي. اوس مصنف ته دې مثالونه ذکر کوي. تقول جاءني احمد. جاءني احمد دا د حالت رفع مثال لی او دلته د احمدو کلمه دا غیر منصرف ده ځکه چې د دې کې علمیت دی پکې او د دې سره سره په دې کې وزن فعل دی یعنی دا د افعلو په وزن باندې دی. نو احمدو په دې باندې ضمه راغلی ده لیکن په دې باندې تنوین نشته دی. تنوین په ولې نشته دی ځکه چې دا غیر منصرف دی. موږ به داسې نه وایو چې جاءني احمدون. ورأيت احمد دا د حالت نسبی مثال دی. نو د دې حالت نسبی په فتحې سره دی لیکن په دې باندې به تنوین نه راځي. داسې به نه وایو چې رأيت احمدن. او د حالت جری مثال مررت باحمد. مصنف دا خبره ذکر کړه چې په حالت جری به د دې په فتحې سره وي. نو دلته د باحمد دا په حالت جری کې دی ځکه چې په دې باندې با حرف جاره داخل شوی دی لیکن په دې باندې به زیر نه راځي. د زیر په ځای باندې به په دې باندې فتحه راځي. نو د غیر منصرف ته د بحث حاصل دا شو چې مصنف ته د تعریف په دې الفاظو سره وکړو چې غیر منصرف دا به موږ هغه اسم معرب ته وایو چې په هغې کې د دغې 9 اسبابو نه 2 سبب وي یا یو سبب وي خو هغه سبب د 2 اسبابو
قائم مقام وي. بیا یې دغه 9 اسباب ذکر کړل او هغه 9 اسباب دا عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، وزن فعل او الف نون زائدتان. او بیا د هغې حکم بیان کو چې د غیر منصرف حکم دا دی چې په دې باندې کسره هم نه راځي، کسره او تنوین پې نه راځي، او د دې حالت جری دا به په فتحې سره وي. او بیا په اخراني کې مثالونه ذکر کړل. اوس راځو مونږه د دې عبارت ترکیب له او په دې کې چې کوم نحوي فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږ ته دې د ذکر کولو کوشش کوو. الاسم المعرب على نوعين منصرف وغیر منصرف. الاسم المعرب دا په خپل منځ کې موصوف صفت دی. اسم دا موصوف دی او معرب دا ولا صفت دی، ځکه چې دا دو اسمونه دي، دواړه مفرد دي او دواړه مذکر دي، نو په خپل منځ کې دا موصوف صفت جوړیږي. نو دا مبتدا شوه. على نوعين، على نوعين، على حرف جار او نوعين دا مجرور دی په یا سره. نو دا جار مجرور دا متعلق شو به ثابتون پوری، نو دا بیا خبر دی د اسم معرب د پاره. او نوعین دا مخکې مونږه د تثنیه اعراب ذکر کړیو چې د هغې حالت رفعي به په الف سره وي او حالت نسبي او جری به په یا ما قبل فتحې سره وي. نو دلته نوعین دا په حالت جری کې دی ځکه چې په دې باندې علا داخل شوی دی، نو دې وجې نه ته دې حالت جری دا په یا ما قبل فتحې سره دی. نو الاسم المعرب دا مبتدا ده او علا نوعین دا ولا خبر دی. منصرف نو په دې کې یو ترکیب دا دی چې دا منصرف دا خبر دی د مبتدای محذوب د پاره او مبتدا د احدها، یعنی احدها منصرف او دغه شانتي د لاندې چې کوم عبارت دی غیر منصرف دا هم خبر دی د مبتدای محذوب د پاره او هغه دی ثانیهما غیر منصرف، یعنی دویم قسم دا غیر منصرف دی. دویم ترکیب په دې کې دا دی چې دا منصرفین او غیر منصرفین دا مونږه مجرور وایو. نو په دې صورت کې بعد دا بیا بدل وي د نوعین نه او د مبدل منه او د بدل اعراب دا یو شانتی وي. نو په دې صورت کې به بیا نوعین دا به مبدل منه وي او منصرفین دا به له بدل وي او بیا د غیر منصرف عطف دی په منصرف باندې. دریم ترکیب په دې کې دا دی چې مونږه منصرفن دا منصوب وایو او غیر منصرفین دا هم منصوب وایو. نو په دې صورت کې به دا بیا د اعنی فعل محذوب د پاره مفعول به وي او مفعول به دا منصوب وي. او دا قاعده مخکې هم مونږه ذکر کړې وه چې کله د اجمال نه بعد تفصیل ذکر کیږي نو په دې تفصیل کې بیا دغه درې ترکیبونه دا عام طور باندې جایز وي چې هر یو خبر وي د مبتدای محذوب د پاره یا د ما قبل کم لفظ دی د هغې دپاره دا بدل وي او دریم نمبر دا دی چې دا د اعنی فعل محذوب دپاره مفعول به وي. وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه. هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا مبتدا ده او دا قاعده هم مخکې مونږه ذکر کړې وه چې کله د کلام په شروع کې ضمیر مرفوع منفصل راشي نو دا مبتدا جوړیږي. نو هو مبتدا ده، ما اسم موصول، لیس فعل ناقص، فیه دا ولا جار مجرور خبر مقدم دی او سببانی دا مرفوع دی په الف سره ځکه چې دا تثنیه ده او د تثنیه حالت رفعی دا په الف سره وي نو دا ولا اسم دی. نو لیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا صله ده د ما موصوله ده پاره او موصول صله دا بیا خبر دی د هو مبتدا لپاره. او حرف عطف واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه دا بیا عطف دی په سببان باندې، یعنی ما ليس فيه واحد ليس فيه سبب واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه. نو دا واحد دا عطف دی په سببانی باندې، نو چې څنګه سببانی د لیس د پاره اسم جوړیږي نو دغه شانتې دا واحد يقوم مقامهما دا هم د لیس د پاره اسم مؤخر جوړیږي. او بل
دا واحد یقوم مقامهما دا بخپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي او دا قاعده مخکې هم مونږ ذکر کړو چې کله د نکیرې نه بعد فعل راشي نو عام طور باندې دغه نکره د موصوف جوړیږي او دغه فعل ولا صفت جوړیږي. دلته هم واحد نکره ده نو دا موصوف دی او د یقوم مقامهما دا جمله ولا صفت دی. واحد موصوف، یقوم فعل او دا هو ضمیر دا ولا فاعل، مقامهما مضاف مضاف الیه مفعول به. او من الاسباب التسعه من حرف جار، الاسباب موصوف، التسعه صفت، موصوف صفت مجرور دی د من جار لپاره، جار مجرور متعلق ده په یقوم فعل پوری. نو فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر دا بیا صفت دی دو واحد موصوف ده پاره. کزید ويسمى الاسم المتمكن، يسمى دا فعل مجهول له، هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له، او اسم المتمكن دا موصوف صفت دا ولا مفعول به دی. وحكمه ان يدخله الحركات الثلاث مع التنوين، حكمه دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده. او مخکې هم دا قاعده مونږ ذکر کړې وه چې کله د معرفې نه بعد جار مجرور راشي، فعل راشي، یا د بغیر الف لام والا اسم راشي، نو عام طور باندې دغه معرفه مبتدا جوړیږي او دغه فعل یا جار مجرور یا بغیر الف لام والا اسم دا ولا خبر جوړیږي. نو دلته د حکمه دا معرفه ده او تدې نه وروسته فعل راغلی دی، نو دا معرفه مبتدا ده او دغه اخو چې کوم الفاظ دي فعل، نو دا چې کله د خپل فاعل او مفعول فيه سره ملاو شي نو دا ولا خبر جوړیږي. وحکمه نو حکم مضاف او د ها ضمیر دا مضاف الیه ده، نو مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده. ان يدخله الحركات الثلاث، ان يدخل دا فعل او د ها ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا ولا مفعول به مقدم دی. الحركات الثلاث دا موصوف صفت دی، نو موصوف صفت دا ولا فاعل او مع التنوین دا مضاف مضاف الیه دا ولا مفعول فيه ده. نو يدخل فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول فيه سے مل کر دا بیا خبر دے د حکمه مبتدا ده پر. تقول جاءني زید، جاء فعل نون وقایا او دا یا مفعول به ده، او زید مرفوع بضمه لفظا دا ولا فاعل لانه جمله فعلیه شو. رأيت زيدا، رأيت فعل بفاعل او زيدا منصوب بفتحه لفظا دا مفعول به شو. مررت بزید، مررت فعل بفاعل با حرف جار، زیدین مجرور بکسره لفظا، جار مجرور متعلق دی په مررت فعل پورې، نو دا جمله فعلیه ده. وغیر منصرف دې ترکیب مخکې مونږ حل کو، دا عطف دی په منصرف باندې او دا مرفوع منصوب مجرور درې وانه ویل دا جایز دی. وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما، هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، ما اسم موصول، فيه جار مجرور دا خبر مقدم دی، او سببان دا مرفوع با الف لفظا دا مبتدا مؤخر دی. نو مبتدا خبر دا صله ده د ما موصول لپاره، بیا موصول صله دا بیا خبر دی د هو مبتدا لپاره. او دا واحد منها يقوم مقامهما دا عطف دی په سببان باندې. نو چې څنګه سببان د فيه د لپاره مبتدا مؤخر جوړېدو، د قشانت د واحد منها يقوم مقامهما دا هم د فيه د لپاره مبتدا مؤخر جوړیږي. والاسباب التسعه هي العدل والوصف والتانيث والمعرفه والعجمه والجمع والتركيب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل. والاسباب التسعه دا موصوف صفت دا مبتدا ده، مبتدای اول، او هي دا مبتدای ثانی ده، او العدل تدې د لپاره خبر دی. نو مبتدا خبر دا بیا خبر دی د الاسباب التسعه مبتدا لپاره، او مبتدا خبر دا جمله اسمیه خبریه شو. او والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل تدې ټولو عطف دی په العدل باندې. نو د عطف په واسطه باندې دا هم خبر جوړیږي د هي مبتدا لپاره. وحكمه الا يدخله الكسرة والتنوين، حكمه دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او الا يدخله الكسرة نو ان ناصبه ده، او لا يدخل دا فعل مضارع منفی ده، او دا ها ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به مقدم، او الكسرة مرفوع بضمه لفظا دا فاعل مؤخر دی. نو فعل
अपने मफعول به मुकदम और फाइल मुअखर से मिलकर दा खबर दे د حکمه مبتدا د پاره او والتنوین تدی عطف دی په الکسرتو باندې. نو څنګه چې کسرتو فاعل جوړیږي د يدخل د پاره د قشانتی د تنوین ولا هم فاعل جوړیږي. او دا خبره موږ بار بار ذکر کړې ده چې معطوف علی او د معطوف اعراب یو شانتی وي. نو څنګه چې کسرتو مرفوع ده نو د قشانتی تنوین هم مرفوع ده. ويكون في موضع الجر مفتوحا ابدا. يكون فعل ناقص ده پدې کې هو ضمیر هغه ول اسم ده او في موضع الجر مفتوحا ابدا دا ولا خبر ده. تقول جاءني احمد ورأيت احمد ومررت باحمد. جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به مقدم ده او احمد مرفوع بضم لفظا دا ولا فاعل مؤخر ده. دا جمله فعلیه شو. ورأيت احمد رأيت فعل بفاعل او احمد منصوب بفتح لفظا دا مفعول به ده. نو دا هم جمله فعلیه ده. مررت باحمد مررت فعل بفاعل با حرف جار او احمد مجرور بفتح لفظا. نو دا بیا جار مجرور دا متعلق ده په مررت فعل پورې. یو ځل بیا مونږه د دې عبارت ترجمه ذکر کو. فصل الاسم المعرب على نوعين. اسم معرب دا په دوه قسمه باندې دی. یو قسم دی منصرف او منصرف هغه ته ویل کیږي هو ما ليس فيه سببان چې پاغي کې دو سبب نه وي او واحد يقوم مقامهما یا داسې یو سبب پکې نه وي چې هغه د دو سببونو قائم مقام وي من الاسباب التسعه په دغه 9 اسبابو کې. یعنی په دغه 9 اسبابو کې د دو سببونو قائم مقام نه وي. کزیدین لکه د اسم د منصرف مثال څه دی زید دی. ويسمى الاسم المتمكن او د منصرف ته اسم متمکن هم وای. په یسمى که کوم د هو ضمیر دی نو دغه هو ضمیر د منصرف ته راځي دی. وحكمه یعنی حکم المنصرف ان يدخله الحركات الثلاث مع التنوين چې په دې باندې درې ونه حرکات یعنی ضمه فتحه کسره د ټول په داخليږي سره د تنوین. تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. دای مثالونه ذکر کړی دي. نو په دې کې په دې باندې د درې ونه حرکات هم داخل شوي دي او د هر یو سره تنوین هم دی. وغیر منصرف یعنی دویم قسم دی غیر منصرف. غیر منصرف څه ته وایي؟ وهو ما فيه سببان چې په هغې کې دوه سبب وي او واحد یا یو سبب پکې وي منها تدغه 9 اسبابونه. منها کې د ها ضمیر د الاسباب التسعه راځي دی. یا پکې وي یو سبب منها تدغه 9 اسبابونه يقوم مقامهما لیکن دغه یو سبب د دوو اسبابو قائم مقام وي. او ان شاء الله په دې باندې به مصنف په خپل بحث کوي چې هغه کم اسباب دي چې په هغه کې یو سبب د دوو اسبابو قائم مقام دي او اسباب 9 کم دي. والاسباب التسعه د غیر منصرف یا د منع صرف 9 اسباب هغه دادي هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل. وحكمه يعني حكم غير المنصرف په دې کې د ها ضمیر غیر منصرف ته راځي دی. نو د غیر منصرف حکم دا دی الله يدخله الكسرة والتنوين چې په دې باندې کسره او تنوین د نه داخليږي. ويكون في موضع الجر مفتوحا ابدا او تدې حالت جری دا په فتحې سره وي د همیشه د پاره. او بیا مثالونه ذکر کوي جاءني احمد ورأيت احمد ومررت باحمد. نو دلته په دې غیر منصرف باندې ضمه او فتحه د فتحې حرکت خو راغلی دی لیکن په دې باندې کسره هم نه داخل او په دې باندې تنوین هم نشته دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.